أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا أيها الذين آمنوا مؤمنان إذا نكحتم المؤمنات جكلتاس نکاحی مومن خدے ثم طلقتموهن ابیان والطلاق ورکڑی من قبل ان تمسوهن مخکد دے چکچ کری ہوئی دی یعنی صرف نکاح مشوے دے کہ ادھر وہ صرف نہیں فما لکم علیہن نکترتاس لپار بدوی بانے من عدت اس عدت تعتدونها چدیرا تعتدونها چشمیر یغیدر نشمیر قبرت نشتنی عدت کنا نشمیر قصر فمتعوهن متعور کدویلا وصرفوهن آزاد گیوی سرعا جمیلا فخیرتنی کبانے نوتا تمسل اڑھا کہ یو کس کسنے تا طلاق دا نکاح نوران دے ورکی یعنی یہ خدے دے داؤ بھی چی کتم آ نکاح کریں تمہارے تا طلاق آئے صحیح کتم تا نکاح کریں تمہارے تا طلاق آئے شافعی سے وہ امام احمد وئی چی دا طلاق بھی اثر ہے کہ نکاح کا طلاق نہ واقع کی اور غیر حدیث مانے دلیل نیولے دے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا طلاق قبل النکاح دا نکاح نمک کی اس طلاق نشدہ اور امام ابو حنیفہ بھائی رحمہ اللہ کہ کلے نکاح کی دا طلاق واقع کی ذکر حدیث مانا دارا کہ لا طلاق قبل النکاح کہ خود سر نکاح نہیں اول طلب میں طلاق ہے یہ دو خبروں کے فرق ہے یہ اولاد سے خود اپنا ہے خود رہتا ورطا ہے تو طلاق ہے آپ اس کا خود اپنا نکاح میں طلاق سکتا ہے صحیح ہر چیز آپ کا خبر ہوں تو آپ وہ دوئی سے کلم اتنے کام کرنے کو ماں طلاق ہے طلاق واقعی کی کہ آپ وہ چیز نکاح شوئے دے آپ رہے خبر دین کے رب حضرت بوڑھا امام دام مدازی کے قانون بھی لیے میرے بڑے میں یہ بچے امام مالک فرمائی رحمہ اللہ جدا طلاق بحلا واقعی بھی کدی سرے مدہ ذکر کری تو مدہ بھائی مدہ ذکر کری اور مدہ دورا جدا سڑے عادت اور تمہارا مدہ بندے پاتے کی دیسی لکہ مثلا مثال جائے یہ سڑے جس پیتوں کا دے اور اگر یہ ویسے تو ہوئی صحیح ہے یہ ویسے تو ہوئی میرے کو پانچوس کا رمات تمانے کا کہ جو بما طلاق ہے صحیح ہے مدیر پیتوں نے پانچوس بنو رکھتے رہے حالت انداز سے ممکن ہے لست پاس سرکار سے گندپا دیکھی گی عموماً خبر وغیرہ کہا میں ہمارے خبر والا کچھ صحیح نہ ہوئی کہا مدے کے کر رہا اب مدے دوبرہ چیزیں حالت طرح کی بندے پاتی کی بھی تھی نکلے کا ہے وہ ضرور کرنے بتلا دی خبر دیں کہ رہا دب یوں مسئلہ دویمہ مسئلہ ہاں ہر بس یا مدہ شکر یا معلوم مدہ شکر شہادی اور تغیمان والی بندے پائی بھی ترمان کے بندے دویمہ مسئلہ
शरीयत इस्लामी की यौ मसला तलाक यौ मसला खुला है लाम और ऐन खुला और यो मसला कसम दी जरूर जोड़ सोए वक्त से खुला खाना दी जरूर यो मसला इला अलिफ ये लाम अलिफ और हमजा इला दाम जर यो मसला ज़िहार हर ज़िहार दे लका तरीक़ दे तौई तो ज़माना पारदासी लका ज़माम हो दे तरफ दावान नाराजी अलबत्ता कफारा लाज़मी है सही इला कि क्या हमारे खुद हुए कि कसम के तो सनूर में आती या दिन ज्यादा मुझे याद रखना कमाना कम याद रखना सिर्फ कसम है कम याद रखना ना वैसे यानी कि समझे हुए कसम के कदरी में हटा था निर्देश हो न तो सिर्फ कसम दे कि निर्देश हो न तो कसम का फॉर्म में आती वो सनूर में आती या ज्यादा हो गई और जरूर में आके वर्तन निर्देश हो न तलाक बाइन वाक़े थी कम तलाक से कहा द्रयम से आगत लिहान कि यो सड़ी खुद बांधे इल्जाम लगो बोले खुद बांध यह बताओ इसमें कहता है यानी जिना का यह बताओ जब बच्चे चल के प्रवड़े था वहां न दे यादा कि मोहम्मद गुस्ताखी के माने दे दाजमान न दे तो वही यहां सूरत ना दे कि खुद का हक दे कि इस्लामी अदालत की फतेहरी बांधे दावो लड़ी अदालत बता करे रागवाड़ी न मुतालबा बता कई पे गवाहान लेकिन जिन निस्बत से न्याय कर दे साबित ही न गवाहान पेश पर न खुतबान जिना पर साबित है और हद जिना पर कवर कैसी
نو د ښځې نه ډیمانډ او مطالبه به کولی شي، یعنې تپوس چې ته دا منې، یعنې دا جرم په ځان منې، نو که هغې څلور وارې اقرار د زنا وکړ خو بیا به پې زنا ثابته شي، او که هغې انکار وکړ چې نه نو اوس په شریعت تقاضا کوي دې خاوند نه چې ته به اوس نو قسمونه کوي، نو هغه به څلور وارې وایي اشهد بالله زه الله حاضر ناظر ګڼم انی لصادق فیما رمیتما به من الزنا، چې دا دې ښځې ته ما کوم نسبت د زنا کړی دی قسم دی چې ما رښتیا ویلي، څلور وارې به وایي. او په پنځم کرت به وایي چې د الله لعنت دی ما باندې، که ما په دې دا دروغ ویل ځان ته کولی لعان ورته څه کوي چې د لعنت کلمه پکې استعمالېږي. اوس دغه خپل کار پوره کړ، اوس به د ښځې نه ډیمانډ کولی شي چې د ده د قسمونو نه بعد ته منې جرم نو کوي مانه په زنا کې ثابته شوه، او که دې منه نو دا به هم قسمونه کوي څلور، او وایي به چې اشهد بالله قسم کوم په الله باندې انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، چې یقینا دې دروغجن دی الفاظ لیکي زه قسم کوم په الله چې یقینا دې دروغجن دی چې دا ما ته کوم نسبت کړی سره د زنا. او په پنځم ځل به وایي چې د الله عذاب دی په ما باندې، که ده دا الزام په ما لګولي او دا صحیح نو اس کے دواړو دا پروسس تیر نو اس پر قاضی فیصله کوي د ریزولوشن ځکه بل راز نشته، یو پکې یقینا دروغجن دی یا دې یا با، او دا داسې ریزولوشن دی چې د دې نه بعد بیا د یو ځای کېدو امکان نشته. تصور ختم شي ابو طلاقان لا یجتمعان ابدا، لیکن اب یعنی کہا کہ یہ نہ پکے تحلیل کی یہ چین کی اور انہیں بات بس ہو رہی ہے صحیح. ہر کی مسئلہ طلاق دا نو په طلاق سره نکاح ختمېږي
او د نکاح په اساس چې کوم حقوق ثابت وي هغه ثابتېږي. طلاق یو شی ختم کی بل ثابت کی، یو شی ختم کی نو نکاح ختم کی، مہر ثابت کی، صحیح نفقہ ثابت ہے، د عدت پورې استوګنه ثابت ہے چې خدای تبا د عدت پورې کې خوراک اسکاک او لې څو پټه درحبو بیا طلاق درې قسمه دی. یو ته وایي رجعي، دا د طلاق لفظ استعمالول دي. یو وار یا دو وار په یو ځای یا په دوه مختلفو موقعو باندې نو دا طلاق واقع شي. خطبه هم هغه کور کې اوسېږي چې کوم کې خاوند اوسېږي. ځکه په دې طلاق کې رجوع کول ریکمنډډ دي چې واپس یو بل نو واپس وباله کېږي چې یو ځای اوسي. په عدت کې دننه پسې او عدت ډیپینډ که هغه پریګننټ ده نو ډیلیوري، که پریګننټ نه ده او حامله نه ده نو بیا درې مینسز، که مینسز نه راځي اوسې بیمارۍ د وجې نو بیا درې میاشتې، بیا څو درې میاشتې. نو په عدت کې دننه که خاوند رجوع کړه ورته اولا یا عملا، قولا تخلیو یا عملا یو ځای شي. نو طلاق باقی دی، اثر ملتوی دی. طلاق باقی دی باقی دی یو دے کتو دی او طلاق ہینگنگ دی و اثر ختم شد خدا خاون دی خونٹی پر نری مجھے سر کر دی چکر دو طلاق ہینگنگ دی اب اکھین در یو بنوئی مغلس کی دویم طلاق باین. باین دا یو داسې لفظ استعمالول دي چې هغې نه طلاق هم مرادېدی شي او سبل شی ته هم مرادېدی شي. طلاق هم مرادېږي، سبل شی هم مرادېږي. لکه خاوند ښځو ته غوسه شو، څه ترخیم شو او چادرې ورته راوغورځو، واخله چادرې دي زه بلا کړم، زما تا ته ضرورت نشته. دا لفظ ولیکه صحیح. یا غوسه شو، تاسو میړه وایئ، تاسو خاوند وایئ، سړی غوسه شي بیا میړه وایي، صحیح. نو څه دې ته وي څه ځان په بل میړه وکړه، څه وکړه ځان ته بل میړه وکړه. نو په دا قسم الفاظو کې نیت له اعتبار دی
هر چې لفظ طلاق دی هغه کې نیت نه تصور نشته هغه چې په مسخره ورته هغه واقع شوی یعنی طلاق نه پته چې په ټوک وموي دا هغه واقع دی خدا کې لفظ دا د طلاق تصور لري او د غصې اظهار دی نو د خاوند ته تپوس کېږي خاوند چې ستاسو انټنشن وکړه تاسو د خدای په مسله ده طلاق دی راغوا نو کاغوی طلاق دی راغوا نو باین طلاق یو کېږي یو سبا کېږي سو یو او کاغوی اصل دباول دی غصه کوله نو بیا څه نه وکړي خدا دې سړیو ته دایګه سم کړل د طلاق باندې اثر سره سفر خان بل طرف مکمل ملاله کام سره مطلب ملاله سره بس هم دې کا خراب دی تاسو د ستړي محکمه کې اوپننګ څه کوي د طلاق بیان اثر دا دی چې نفقه او استوګنه په خاوند لازم دي تر عدت پورې خلاص کې بسو پورې خاوند تر عدت پورې دا استوګنه خرڅه بسو پورې خاوند خو یو ځای په نو سي دي ځکه یو بل پر حرام دي دا طلاق رجعي کیس نه دی یو بل سره ملایي نه چرته اٹه او چې عدت کېږي نو دای په دواړه دی یو بل لپاره اجنبیان وګرځي سبب اجنبیان اجنبیان دا کولی شي چې اتفاق وکړو نو بیا دې نکاح وشي چې بیا سره یو ځای کېږي په غلطي شي صحیح اسماعیل ابن عمر څخه بیا څه څه راځي صحیح atau apa nih bagi saya budaya bahasa sendiri صحیح تربیہ کون ہے نو بس صرف طرح یہ تکلیف ہے جو یو میں علاج صحیح اور اطلاقات دے بولے بولے نکاح کہ تو تھوڑا پر اصل ہوتی صحیح دریم طلاق آگے تو مغلظ یا پھر مغلظ میم غیر لام او سوے دا درې طلاق ورکول په یو ځل یا په مختلف وختونو نن یو طلاق نه په بیا په بیا یو نو بس ټول انګلیسي یو مثال ماته درکړي طلاق راځي په ورکړي نو ګورځي او دا په څه دی چې په طلاق ستل هېږي نو یو ځل په دیم در بلوي نو بس دا مخلص نو په طلاق کې مخلص کې هم عدت پکې راځي د عدت د مودې خرچه د خاوند ذمہ داري ده اوسېږي به یو ځای نه به یو بل ویني ځکه حرام دي یو بل لپاره چې عدت کېږي د یو بل لپاره اجنبیان شي خو مونږ ووایو چې طلاق باین کې په نوي نکاح بیا یو ځای کېدی شي په مغلظ کې په نوي نکاح نشي یو ځای کېدی تر څو چې یو بل بنده سره نکاح نه کړي او هغه یو ځای شوي دي تر څو چې یو بل بنده سره نکاح نه کړي یو ځای شوي دي او چې بل بنده سره نکاح وکړي او یو ځای شي
او کاغی بنده ولا بیا طلاق ورکړ دا دویم او بیا یې عدت تیر شو نو که اوس هغه سابقه خاوند سره نکاح کوي نو کولی شي دغه ټول کې ضروري نه که د دې پروسیجر لپاره ویم بنده سره نکاح وکړو په دې شرط چې یو ځای به شو بیا ماله طلاق راکړي نکاح ورسره په دې شرط چې نکاح یو ځای به وشو خو بیا ته به طلاق راکړي دا دغه نکاح د امام شافعي او د امام احمد په نسبت باندې شوی هی نه دی دا نکاح نه ځکه چې نکاح کې شرطونه نه نکاح په انکنډیشنل شي صحیح ټول ځان په ورته او ټول ځان بدل کړي او څومره مودې لپاره مرګ پورې څومره مودې لایف ټایم کمټمنټ چې دا کنډیشن کې یو څنګه راغلی وایي چې دا نکاح شوی دی او امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا نکاح د سیل او پرچیز په شان کنټراکټ نه دی هر څه د اوسر په شان عقد نه دی اصول او اصولو کې کچای او داسې کنډیشن کې خود چې هغه د سیل او پرچیز د نیچر خلاف دی نو هغه بیع هغه فاسد ده هغه کنټراکټ دی فاسد دی صحیح نه دی لکه مثلا سپلقا مطلب او نظر مطلب او ټول لکه مثلا حاجی باری تا باندې موټر خرڅ او دته دا موټر په در باندې خرڅو خو ګوره چې زما کار کاری نه مال راځي صحیح خرڅول دې نه وي چې پکې شرطونه کیږي بس تاسو دې دا پیسې راکړه او دا موټر صحیح اوس زما کار پکاري تا په دا کوم څه کنډیشن دا کوم چې باندې دې مسله دا په دې کې څه وکړو کنډیشن شرطونه دی ولګره دا د بیع د نیچر خلاف دی لہذا ورته کنټراکټ شوی دا کنټراکټ دا ایلیګل شي دی خبره دې چې دې د بیع فاسد دی په تصور وکړئ خو امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نکاح هر دې کنټراکټ په شان کنټراکټ دی اصول اصول دی لہذا کا کنڈیشن تک یہ خود ہم کراشر تک یہ خود کانٹریکٹ جو کہ کنڈیشن از ناٹ کنڈیشن لا آپ ایک باؤنڈے خلاف ہوتے صلی اللہ صدر تو پڑے گی خود پڑے گی صدر تو پڑے گی دا ودا کنډیشن لکه چې په هغه چې اړ لري وي دا په دغه باندې سره کوي نه نو سره په دغه سره کو نو نه څه خاص عاشان شرط بیع فاصله شي د نکاح په فاصله کې امام سے پڑھی مان رحمه الله نکاح ہوتے خدا کے اون باؤنڈ میں طلاق ہوتے دا بلا دا سره کو قانون دی صحیح اره ټول امامان اختلاف یو حدیث کې دا تاسو چې یو نن کله ځان خبره نه کوي ولدا اختلاف په انټرپریټیشن کې څه کی تشریح چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعنت کوي الله تعالی دا حدیث یا لعنت کوي الله تعالی او محلل بچا محلل او محلل له باندې محلل او محلل له محلل معنا
چې څوک حلالول کوي او محلل له چې د چا دپاره حلالول کولی شي. نو چې څوک حلالول کوي دا د دویم خاوند دی. چا دپاره چې حلالول کولی شي دا څوک دی؟ دا لومبی خاوند دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې لعنت دې د الله تعالی په چا باندې په محلل او په محلل له باندې. محلل او بیا له هم کړه محلل څوک دی؟ څنګه معنا دا دویم خاوند او محلل له اچھا پاس حلالت ورشي او لومبی خاوند. پیغمبر علیہ السلام وایي په دې دوه دې لعنت وہ شافعی سے وہ احمد سے وہی امام احمد رحمہ اللہ کہ پیغمبر علیہ السلام پہ لعنت ہوئی دا کار حرام جیسے کہ پہ لعنت ہوئی دا کار سے دا ہوئی دا کار سے دا حرام دے ذکر پہ لعنت ہوئی نو جی حرام دے نو لیگل نہ دے جی حرام دے نو لیگل دا ہوئی ارے کلمہ مراد نہ چې حرام دی نو قانوني نه دی. نو چې قانون نه دا نکاح شوی ده دا یې تشریح باندې پوه شو. امام صاحب رحمة الله علیه فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام الفاظ ګوره محلل او محلل له حلالونکې او چا دپاره چې حلاله کړی شوې ده پیغمبر ټایټل د حلالونکي او د حلال کړی شوي ورکړي او دا اثر د یو عمل دا څه دی؟ دا د یو عمل نتیجه ده. دا د یو عمل نتیجه ده. صحیح؟ دا د یو عمل څه نتیجه ده. نو معنا دا ده چې د دویم خاوند حلالول کړي دي هغه ورته پیغمبر محلل وي. ا دې دویم دپاره حلاله شوې ده هغه ورته محلل له وي. خبره ته نه راغله د دویم خاوند چې کوم کار وکړو دې کار سره حلالول وشو ځکه ورته پیغمبر علیه السلام محلل وي چې دې حلالول کړي دې کار سره د بل دپاره حلاله شوه ځکه هغه دې ټایټل د محلل له ورکړو. دا ولې کتم بیا درس وشوه چې د دویم خاوند د عمل سره حلاله وشو نو ځکه ورته محلل وي. د لومړي دپاره حلاله شوه نو ځکه ورته محلل له وي. نو هغه لیګل او قانوني اثر به مرتب شو. لیګل او قانوني اثر به مرتب شو. البته دغه طریقې کار د لعنت مستحق دی. دغه طریقې کار دا لعنت مستحق ہے. پبلے کے کیا قوسین دیوڑی گئی سادہ مثال تاسو واقعی چې لږه ختمی کی خوراک سره لږه ختمی خوراک سره خوراک کړي د حلال څخه نو هم په لږه ختم شي او کله حرام دی نو هم په لږه ختم شي. اوس کې سره وایي چې حرام کار نه وکړ او حرام دی وکړ هغه سره نه پړي. دا خبره معقوله نه ده. نه درځي نه درځي نه لږه سره ختم شو البته دې سړي ته بدانه سزا ملایي. خبره دې کړه اوس په سبا پوه شو نو چې دا کار وشو حلاله وسراله البته لعنتي کار کړي سزا به ملایي. دا نیک بلو دی دا خلق وی اوس دا بله مسله وکړي نوٹ ضروري نوٹ د څلور واړه امامانو مذهب دی چې درې طلاق په یو ځای ورکول دا درې دي. درې طلاق په یو ځای ورکول دا درې دي. دا خصوص یو نوی مذهب راوتلی چې درې طلاق په یو ځای ورکول دا یو دی.
دا د خواهشاتو تکمیل دی. وایي درې طلاق دی چې مختلف ټایمونه کې وایي، یو نن ورکړه، بلې سبا ورکړه، بلې بله ورکړه، یا میاشت بعد ورکړه، دا څو شو؟ درې شو. او که په یو ځل ورته ووایي چې ته په ما طلاق یو، په ما طلاق دوه، په ما طلاق درې، دا هغې دا ټول څو دي؟ دا یو طلاق. دا څلورم ورکړه چا مذهب نه دی. د دې لپاره روایات لیکلي امام نسائی حدیث نقل کرے حضرت مسئلہ محمود ابن لبید هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چا اطلاع ورکړه چې یو سړی خپل ښځه له درې طلاق ورکړي په یو ځل. پیغمبر علیه السلام په غصه کې پاڅېد او ویل ایلحق بکتاب الله وانا بین اظهرکم، تاسو به خدای کتاب پورې دغسې مسخرې کوئ حالانکه زه موجود یم. حتی کہ وہ بڑے پاتل سے پیغمبر پاک غصے تے وکړه ویلی ورشم ورپسې پورې کړو یا دې دو روزه ګورې دور په تکلیف شي د عمل سره ختم یې کړ څوک ختم یې او د پیغمبر علیه السلام غصه د طلاق ورکولو نه وه، په دریو طلاقو په یو ځای ورکولو چې لار بند شوه. نو اس کے دری طلاق یو طلاق ہوں گے اور پیغمبر علیہ السلام کو شرک نو ذکر دار ہوا پیغمبر علیہ السلام میں خدای بندہ تو رجوع کئی سو کو رجوع کا یو طلاق ہے نا دا غسر دی خبر کری لی چې دا دریو پیغمبر علیہ السلام نے غسر شو او چې طلاق کرا دری شي پیغمبر کے واپس امکان نشتا دا دې قسم نظام عمل او دا امر کیسے پڑھا امام کرخی شیطان هغه وایي ماته په علماو کې هېڅوک نه دي معلوم سوای د امام ابن سیرین نه چې هغه به دا ویلي چې درې طلاق په یو ځل درې نه دي. حضرت ابن سیرین رحمت الله علیه دا خپل اجتهاد دی. نمبر 3 علامہ قرطبی اسپین سے مسلمانوں مشہور خاتم گارڈوا صحیح گرینیڈا او گھاٹوا غرناطا او قرطبا مسلمانوں مرکزوں صحیح تک گاڑی کترو گاڑی اٹی مانے بلدا الحمرہ کھودو مسجد کھودو اور بدا سامنے چاہ زمانہ کی کم بلڈنگ بنی اسپین علامہ قرطبی دا ډېر عالم دی بلا ډېر کتابونه لیکلي دي تفسیر ډېر مشهور دی تفسیر قرطبی هغه خپل تفسیر دی د صحابو اجماع نقل کړی د بدري چې درې طلاق په یو ځل درې او صحابو ټول باندې باندې سره اجماع معنا یونانیمس ډیسیژن. نمبر 3 حافظ ابن کثیر تفسیر مشهور تفسیر ابن کثیر هغه هم دا شی نقل کړی
شپږم امام بخاری په خپل کتاب کې باب لیکلی دی چپټر چې باب من اجاب الطلاق الثلاث دا باب دی دا هغه چا په حواله چې چا درې طلاق په یو ځل باندې ورکول دا نافذ ګرځول یو دا دی نمبر شپږم ابن عمر سے پلی بیبی ته یو طلاق ورکړ او دا بیبی په منسس کې و منسس ډیوریشن و په دغه ډیوریشن کې طلاق ورکول خلاف سنت دی یا بدعت دی واقع خو دی خو طریقه نه ده پیغمبر علیہ السلام ورته حکم وکړو رجوع ورته خدای دې څوک رجوع ابن عمر سے تپوس وکړو وی کما چې یو په ځای باندې درې طلاق ورکړي یعنی په یو بیا به زما د رجوع حق وو پیغمبر علیہ السلام ورته نه مثبت لګي درې طلاق په یو وخت باندې ورکول شو درې ځکه ورته پیغمبر علیہ السلام بیا د رجوع حق نو حدیث امام بیہقی میں نقل کرے سوید ابن غفلہ تابعی سوید ابن غفلہ تابعی عالم نے روایت کرے حضرت حسن امام حسن پیغمبر علیہ السلام انمسے دخلوا عائشہ خصعانیہ خصعان داری قبیلہ عائشہ خصعانیہ چکل اگر کمی شہید کرے شو نو خلق دی امام حسن بی عرض خلیفہ شو سشو خلیفہ شو نو دی خلی ورطا مبارکی ورطا چی خلیفہ شو نو خلی ورطا سکر مبارکی ورطا بس حضرت حسن تا دا شیع بدو لگی در بولے بیٹو حضرت حسن ته دا خبره بدو لګیده ورته وی دې معنا دا ده چې ته زما د پلار په مرګ باندې او شهیدو باندې خوشاله شې ځکه ما ته مبارکي راکړه لہذا غصور رہے تو ما باندې پترو طلاق راکړه چې عزت دې حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا مہر بولے گو جسے بات اور اضافی 10 درہم ورولے گو سیدان بلوزی دا آغا صاحبان آغا زمانی آغا صاحبان دا اسمو خلقی بکی کنیش شتا حضرت عائشہ آغی رسول نے انکار کو او یو جمعه بین متاع قلیل من حبیب مفارقی د ډیر محبوب خاوند د جدا کېدو طرف نه ډیر لږه هدیه ده د ډیر محبوب خاوند د جدا کېدو طرف د جدا کېدو نه بعد دا ډیر لږه هدیه ده
حضرت حسن ته پته ولګېده چې دې ډېر حسرت کړی زما په خلاف باندې په جدا کېدو باندې. نو هغه وایي که زما د نیکه د پیغمبر اسلام حکم نه وي چې چا ښځې له طلاق ورکړل درې، نو دا د ده نه مستقلا جدا شي بیا یو ځای کېدی نه شي، نه ما به ورته رجوع کړې وه. نو دا د حسن رضي الله تعالی عنه قول دا د دې خبرې دلیل دی چې طلاق په یو ځل باندې څو دي؟ درې دي. بس یہ دو روایت کی یا کوئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلمنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وصلى الله عليه وسلم.